د چیرمن صاحب د بچو د واده په سلسله کې زموږ د خواږه مشران د درزاق قبیلې جناب فضل انور صاحب، ملک معاذ الله خان صاحب او زموږ صدر صاحب عارف خان د کالو خان هغوی تشریف راوړی دی، او زموږ بیا ډېر خوږ میلمه جناب فرمان الله جان صاحب هغوی هم تشریف راوړی دی. انشاءالله هغوی به د خپلو خیالاتو اظهار کوي. مونږ د خپل طرف نه د خپلو مشرانو طرف نه هغوی ته هرکلی وایو او بار بار چې کوم دی هغوی ته خوش آمدید وایو. زه اوس د جناب د خپل خوږ میلمه فرمان الله جان صاحب خدمت کې درخواست کوم چې هغوی یو څو خبرې چې کوم دی د هغې وضاحت وفرمایي. ګل محمد صاحب ډېره مهرباني. زما دا خواهش دی چې د عارف خان چې څنګه وایي چې زمونږ په صوابع په رزړ کې 2 اشکلو کې دلزاق دي، نو داسې د صوبې داسې ځای نشته چې هلته به دلزاق نه وي، خو چېرته په یو نوم دي، چېرته په بل نوم دي. او چې کوم خلک اکثر د اقتدار نه محرومه شي نو د هغوی پېژندګلي بیا روښه شوې ده. خو دا دلزاقو کې دا یو معنی شته دی چې که په کلي کې 10 وي او که 20 وي، خو خپل هغه مرام هغه پېژندګلي یې نه ده روښه کړې، نو د هغې د وجې دا ښکاره شو. او زما خو دا تحقیق دی چې دا خټک چې دي دا هم د دوی هغه یو حصه ده، او دا رودباریان چې دي نو دا هم د دوی یو حصه ده. بله د مسعودو سره هم ډېرې نږدې ریښې دي. د دلزاقو خو مختصر به درته دا وایم چې دا هغه جري بهادر خلک وو چې کله سپکتګین ته جیپال دغه ورکو چیلنج چې یاره زه در روان یم او دا غزنې پرېږده، نو هغه په دغه عبادت کې د ملتان او د کرمې حاکم حمید لودي ته خواست وکړو چې زه خو دلته نه تښتم او زه غزنې پرېږدم، ځکه خلک هم د ما خلاف دي، ځکه او دلته خو زه غر کېږم، خو راسره اسلام هم غر کېږي. د اسلام د مینې نه هغه وله دلزاق او ماندرو لېږله او غزني ته چې هلته یې ولېږله. نو هغه په کابل جنګ وشو، نو کابل کې جیپال والو، بیا په جلال آباد دویم جنګ وشو، هلته هم هغه شکست وخوړو. درېیمه بیا په خیبر وشو، نو په خیبر دره چې ونیوه نو دا داسې شوه چې هغوی نیم ریاست ونیو. نو هلته کې د دلزاقو چې کوم شهسوار و او چې کوم جرنیل و هغه نوم و علي، د پلار نوم یوسف، نو علي بن یوسف یې تاریخ کې لیکي. نو هغه هلته علي مسجد جوړ کړو. بیا پېښور کې هغه قاضي القضام شو، بیا تره له فوج ورکړو، شیخ ادم له چارسدی فتح کړه، بل ترې نوښار فتح کړو شیخ احمد بابا، بل بیا پلار له فوج ورکړو هغه مردان فتح کړو، بل یو جرنیل و هغه شیخ یوسف افغان نوم دی، خدا ده کې خبره. بیا هغه یو بل جرنیل ملک خیال فوج ورکړو، هغه بونیر اوسېد د دیاله کې خبره بونیر فتح کړو. بیا زخمي شو، نو د ماندورو دغه له پیر خوشحال له فوجونه ورکړل، نو هغه راجودي کوډیګرام کې ووالو، نو دغه یې نو دلته کې د اقتدار چې کوم اخیستی دی نو دا یې د کافر نه اخیستی، نو دې ته خو د مالي غنیمت ویلی شي. بل د دې یو ډېر لوی کردار دغه وخت هم ښکاره شي چې یاره دی نه کلا جوړه کړې، نه یې ټکسونه جوړ کړي، نه یې محله جوړ کړي، بلکې دلزاق یو داسې قوم دی دویم چې سر لري سردار دی، نو هغه دلزاق ځکه چې دې کفن پر سر تړلی دی په څادر باندې، دې چېرته تللی دی یاره څخه دکې نه وه، د دین مینه دکې ډېره وه، دې دکې ټکسونه نه دي لګولي، چېرته داسې څه حرکتونه یې نه دي کړي، یعنې باچیانو پسې خو اکثر د ډمو د شرابو او د محفل او دا څیزونه تړلي دی پسې دا نشته. دا د الله ولیانو اوس هم مقبرو خلک د عقیدت په طور باندې دي. په چارسده کې ټول نه لویه مقبره چې د هغه د شیخ آدم ده، داسې چرته هم د قبر دی، که هغه شیخ تکور دی او که یوسف دی او که هغه شیخ احمد بابا دی، یا چرته هم دي. نو دا دور چې دی دا د دلزاقو ډېر زرین دور دی. اوس د ګل محمد صاحب په دعوت موږ دلته راغلي دي، چیرمن صاحب د دوی واده، نو دلته کې چې موږ دا خبرې واورېدې نو دا نه چې دوی دلته کې دا میشته د رستو نه دي، دوی خو دلته کفر ختم کړی، خو بیا وروستو چې په دویم تقسیم کې دوی ته کومه علاقه میلاو شوې نو دا د خرکۍ د علاقه چې دا بایزو خرکۍ، نو دلته کې دوی وایي چې زمونږ شپږ کناله د قومونو ځمکه ده، خو په هغې کې د عثمان خېلو زیاته ده که نه دي؟ نه جی دا په 3 تسخین ده، نو دې کې 20 زره
2000 کناله ځمکه پکې د دلزاکو ده. نو دا دونه لویه خاني، دا دونه لوی جایداد، بیا دا غر، د غرونو دا لمنې، بیا دا غر دا برې چې دا هم د دلزاکو دي. نو ګله دا خبره ټوله غلطۍ نه چې جنګ کاټلنګ کې دی شکست وخوړو نو دی بیا د اباسین نه پورې لاړو. نو دا بیخي غلطه ده. جنګ کاټلنګ اډو شوی نه دی. د کاټلنګ نه 2 ورځې مخکې په دې په دې هلکانو باندې حمله شوې ده او د دوی سردار زنګي خان دغه کې وګړي کپوره کې دغه دغلته کې هغه مرکزي دی او لنګرکوټ دی ورته رسوي دغه نه ډېر روان شوی دی. نو عارف خان دغه مقبرې ته څه وایي چې کوم دی دا قبر دی؟ صاحبي بابا مقبره ورته وایي. صاحبي بابا. نو صاحب خان چې ډېر لوی هیرو دی یوسفزو تیسیر هغه هم دغلته قبر دی. نو بنیادي طور باندې زنګي خان خو لا د کاټلنګ نه ډېر لرې دی. نو هغه چې په مخه راغلي نو ته وایي چې زنګي خان ستا دلزاکو شکست وخوړ. نور ته یو خو شکست یې چې خوړې، بل دا یې چې تاسو به دوکه کړي او زه ما شکست نه دی خوړلی. دوی ورته تا لامان درکو خو هغه امان په ځای توره او جنګي دغلته شهید شوی. نو د دلزاکو دا تاریخ دی دا داسې وګڼئ دا د پښتونولۍ او د اسلام تاریخ دا داسې وګڼئ دا زموږ د علاقه کې د لومبۍ کلمې د ناره حق تاریخ دی. نو که موږ دلته کې چېرته مسلمانان شو او زموږ د سر نه هغه کمسیلر شوي او که موږ چېرته کې د 30 کروړو بوتانو په ځای د یو خدای د وحدانیت ناره والي نو هغه موږ د دلزاکو د ودې والي او دا ماندورې د پیرانو نو دا دونه منپسند و دونه قربانۍ والو چې دوی د نیم مردان نه والي تر پکتیکا پورې حکومت ماندورو ته بخلو او دا دې خوا خپلو. خو دا یو خبره یاد وساتئ چې د دیر کې دا وخت د حکومت نو لا کفر جاري و. د اخندسالاک بابا وخت کې دغلته بیا اسلام راغلی او یو دا لاهور تحصیل چې دی دغلته کې د اسلام ډېر وروسته راغلی دی. خو دا نور چې څونه صوبه ده دا د کوتل نه والي تر چتراله پورې صرف چترال کې د سردار حبیبالله خان یو 100 کاله مخکې هلته اسلام راغلی د نورستان وغیره کې. نو ګلا دا زه تاسو سره د تاریخ او د دانې ځکه صحیح کوم چې سبا دې بچو ته یادي او هغه تاریخونه رد کړي چې کوم تاریخونه حقایقو سره سمون نه کوي. بل دا فضل انور خان چې دی وایي چې مونږ کوم ډي ان اے کړې ده. نو فضل انور خان څونه زره کاله مخکې ستاسو وجود دلته ښایي؟ تقریبا قبل مسیح کې 7000 8000 5000 دومره پورې شته. نو دې علاقه کې وجود ښایي. نو مطلب دا دی چې دا خلک هم د دې اصل دي دا بني اسرائیل نه دي. د یا تلي یا راغلي دي. مونږ سره د احمدالله خان صاحب هم راغلی دی د بدرګې نه. نو دې ملته کې د ډېرې لویې خانې پیرزدونه نو د ډېرې لویې خانې مالک دی. دا ټول د هغه مورخینو په مخه سپېړه ده چې کوم دا غلط تاریخونه لیکي. دوی دلته د خانې په وجود باندې قایم دایم دي او آباد دي. انشاءالله په نورو مرکو سره بیا تاسو سره حاضرېږو. سر د دلزاک لفظ هم د دې خدا اصلیت کې دی چې اخري کومه چېرته میشته او د امید لودي د حکومت اخیستو او دوی سره راتله نو دغه علاقې ته اسونو والا به شاه سوار به وي. نو در آساکه د دوی په نسبت باندې هغې درې ته در آساک وي. نو چې خلکو به بیا وي دا څوک دي نو دا د در آساک دي. نو بیا در آساک نه دا دلزاک یا دلزاک شوي دي. نو دا که څوک غلطې جې لهجې استعمالوي نو هغه هر چا پسې دي. خو دا د هر چا په خپل ظرف باندې ده. دا جري بادر او په دین مین خلک چې دي نو هغه هم دا دي. انشاءالله په دې به زه تاسو سره نورې خبرې کوم د ډي ان اے په طور یا د نور تاریخونو اډانې په طور. خدای مو ښاد او باد ساته وسلم.